جمال الوجود بذكر الإله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چھے تاسو د دنیا جون او د دنیا زندگی خوخه کړی دا و خیرت امیر کړی دی بل دې الله فرمایي چې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر چې د دنیا ټوله زندگی تر د قبر د طلوع پورې چې څومره ژوند دی دې تاسو د آخرت نه غافل کړی ورونو دنیا کې مال جمع کول دولت جمع کول ښه شی دی او که بد شی دی دنیا ښه ده او که بده ده یو حدیث پاک کې راځي چې رأس الدنيا الدنيا رأس كل خطيئة چې دنیا دا هر گناہ جرړه دا هر گناہ سر دی او بل دی کې نبی علیہ السلام د دنیا صفت کړی دی چې طلب المال الحلال فریضة بعد الفریضة حلال مال طلب کول دا په انسان باندې فرض دی اوس په دې به موږ ځان څنګه پوهیو چې دنیا ښه ده که بده ده د یو حدیث نه بدوالی معلومیږي چې ښه شی نه دی د دې بل حدیث نه صفت معلومیږي چې فرض د فرض خو ډېر لوی ثواب لري او سړی خامخا حاصلی نورونو په دې ځان پوهې کې په کومو احادیثو کې یا قرآن شریف کې چې د دنیا بد راغلی دی چې دنیا ښه نه ده دا هغه دنیا ده چې سړی د الله نه او د خدای نه او د عبادت نه غافل کوي دا ښه خبره نه ده بیا کومه دنیا چې سړی د خدای نه غافل کی به دې سار نه مازدیګر ماښامه پورې دنیا پسې لګېدلی دی مونځ ته هیر دی اودس ته هیر دی حج ته هیر دی زکات ته هیر دی د دنیا هر قسم عبادات او د الله ذکر دا د انسان نه یېري بس دنیا ده چې دنیا وګټم یره که جومات ته دې مانځل ازم خدا ګاک را نه ځي دا خو زما تاوان کېږي یره که دې جومات ته مانځل ازم خو زما د اوبخور دې دا رانه خرابېږي پټې وچ مې پاتې کېږي یره که زه بالفرض دا ذکر کوم او الله یادومه خدا خو ګاک سره خبرې دي یا ترې دي دا خو مانه دنیا خرابیږي اوس دا دنیا ښه نه ده الدنیا رأس کل خطیئة چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دنیا د هر مصیبت د هر ګناه سر دی نو د هغې دقه دنیا مراده ده چې سړي نه الله هیر کړي او سړی د الله د ذکر نه غافله کی او عبادت ورسره پرېږدي دا هغه دنیا مراده ده لکه قارون ته ګوره د قارون مال او دولت څومره ډېر قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی مال او دولت خو څه کې چې د مال او دولت د خزانو چابیانې به په بارونو کې وړلې کېدلې
نو چې د چابیانې په بارونو کې وړل کېږي او لویه ډلې ګرځي دومره چابیانې وي نو چابي بیا ځان له خزانه لري نو خزانو کې به څومره مالي لیکن هغه مال الله ته خوښ نه ولې ځکه هغه مال هغه د الله او رسول خلاف استعمالو هغه مال د هغه زمانې د پیغمبر د حضرت موسی علیه السلام خلاف استعمالو او د موسی علیه السلام نږدې رشتہ دار دی د تر زوی دی نو د نشو زغمل چې زما د تر د زوی ولې دومره عزت لري او خلق د ولې تابع دي او خلق د په حکم باندې ولې مخکې رستو کېږي د برداشت نشو کولی حسد او کده حضرت موسی علیہ السلام سرونو حسد ډیره خطرناکه ګناه ده الله دې مونږ وساتي نو په یو طریقې کوشش کو چې د موسی علیہ السلام بدنام کم بعض خلک اوسم داسې کوي چې کم انسان نیخ او داغه عزت دتا نخ وخیږي ا کوشش کوي چې د عزتمن سړی بی عزت کی چې بی عزت کی د خلکو زړه ته تور شي د خلکو په بدګماني راشي بیا سو قدر او عزت نه کوي ورپسې خبرې کوي د کې خدا چل دی د کې خدا چل دی د کې خدا چل دی دا غي مقصد سي چې د خلکو اعتماد په ختم شي خلک په بے اعتبار شي بیا به څوک د دین خبره نه اوري بیا به څوک قدر او عزت نه کوي څومره جرم دی وګټه نو قارون د موسی علیہ السلام په مقابله کې یو خزه او لمسوله څونه خطرناک جرم دی او داسې خزه او لمسوله چې هغه داسې ډم ټیپ خزه وا او خوبصورت خزه وا هغه علم سولا او موسی علیہ السلام په یو لویا مجمع کې په یو مجلس کې لګیا دی تقریر کوي او دا خزه پاسی جرأت نشي کولی یریږي هم بیا کې ناستا قارون پیسې ورکړې دولت یې ورکړو بیا ودرېدله بیا کې ناستا تپوسته او موسی علیہ السلام چې ته ولې په دا مجمع کې پاسه یو کېنه هغه په موسی علیہ السلام الزام ولګاو چې الزام ولګاو حضرت موسی علیہ السلام ورته غصه شو وی رښتیا وایا الله نو سوال کوم پاغه ذات تستا قسم چې ته پیدا کړی رښتیا وایا چالم سولې بس او یاره د خدوی قارون پیسې را کړې دي معافي غواړم ما جرم وکړو ما غلطي وکړه قارون پیسې را کړې دي حضرت موسی علیہ السلام فورا الله تسوال وکړه خدای راوي نسا زمارونو د مظلوم دعا ډېره در قبلېږي او بیا چې پیغمبر مظلوم او په پیغمبر ظلم وشي هغه الله زر قبلې وی خدای راوي نسا زمکه اوشلې د قارون پکې نه ناوته وی نور امرو نسا نورم زمکه نورم لاندې راخ کا او دی چغی وی زماره توبه معافی غواړم غلطی می کړی دا خو معافی غواړم زماره توبه بیا باندې کوم اے موسی معاف میکا یا الله معاف میکا او غسنا کو وی نور مخکتا کا نامن نور مخکتا کو وی نور مخکتا کا زمکه غیب کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قارون د جهنم نه سزا نه علاوه د جهنم هغه خپل سزا ده دا غیر نه علاوه دا سزا ده چې تر قیامت پورې دی په دا پول د تاویږي او په ځمکه کې بلاندې رواني او زیږي په پکې دا څومره خطرناکه سزا شو الله ذو الجلال موسی علیہ السلام ته وی درنه وی داری وکړه چې ما معاف کا او معاف دې نه کا وی الله ما باندې تهمت لګاو د دروغ الزام لګاو وی ګوره بے وقوف قارون کنا که ما ته مخکړې او ما ته یو چې غم ویلې ممکن نه ما معاف کړې داغه دولت تیرونو چې د پیغمبر خلاف استعمالیږي دا خدای خلاف استعمالیږي او د دین خلاف استعمالیږي او د مسلمان په بیزته کې استعمالیږي دا خراب دنیا ده شریعت کې جرازی په قرآن او حدیث کې دقه دنیا یادای الدنیا رأس كل خطیئه رأس كل خطیئه الدنیا دنیا رأس كل خطیئه د هر مصیبت مرض یا روحانی مرض او د هر ګناه جرړه د جرړه دینه پیدا کیږي داغه دنیا ده یعنی کدا سینی نو صرف دولت ګټل او مال ګټل ځان له جامه غشتل ځان له کور جوړول ځان له اسه غشتل او ځان له پیسې پیدا کول دا خبره ده
دا ثواب لري. دا خو د صحابه کرام وو. حضرت عثمان رضی الله عنه خلق وته عثمان غنی وي. ټیک تا غنی وو. غنی دا معنا چې مالدار هم به دا معنا کو. دا هغه خپل صفت ذوالنورین دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دولونه ور باندې واده وی. لاول یو چې هغه وفات شو نو بیا ور باندې بل لور په نکاح کړه. دا فضیلت ما سوا د حضرت عثمان رضی الله عنه نه بل چاته نه دی حاصل. مالدار سونو د حضور پاک په زمانہ کې مالدار. مدینه شریفه ته چې صحابه کړه لاړل د مدینه شریفه وبترخې وی. مالګیجنه او به مالګیجنه زمون په دې جمعات کې یو وخت یو کو به مالګیجنه او به مالګیجنه وی خواږه او بکامه وی. یو کو د یو يهودي اغلب مسلمانان تل او به دې راوړي کله به پیسې غشتي د خلکونه او دا يهودي چې بکله خوخوا نو خلک به بوته پرې خودل او که خوخه نه ونه به پرې خودل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وې سوق بدا سے پیدا شي چې دا کوي والی په بیان او مسلمانانو ته وقف کی دا ذاتی نی چې وې خلقو مسلمانانو ته وقف کی چې څنګه دیو بر او باسی چې هغه سي عام مسلمانانم او باسی. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړو د خپل ذاتی پیسو نه غوي واغشته او مسلمانانو ته وقف کو. دا پیسې اوس په خراله کرانه غریب سره راځي نشي کول. دا خو مالدارو کوي واغش د کوي خواږه چې کم باغ واغې مر سره واغشته خواږه به مسلمانانو بس کله. دا یو شو. د تبوک غزا ده ډیر لوی لښکر سره د پیغمبر علیه السلام مقابله ده د روم د بادشاه سره او مزل ډیر زیات دی اوږد او د ګرمۍ سیزن دی او صحابه ډیر دي خو څاروي نشته زغری نشته توري نشته. نبی علیہ السلام پاغی کې عام د چندې اعلان وکړه که سړی چې مانځه دپاره دا جومات دپاره یا د مدرسې دپاره چنده غواړي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ او پیسې یې راوړې او دومره پیسې یې راوړې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخې ته وغورځولې او نبی علیہ السلام به پکې د لاسونه مبارک ومنډل او دا پیسې به داسې اوچتولې او خوشحاله ورته دې پیسو ته چې اوس به زما د لښکر انتظام وشي. په دې هم صبر ونه کو. لاړ وی حضرت داسې به وکړو چې څومره ستا لښکر دی د نیم لښکر د ټول انتظام زما په غاړه دی. داغی اوخان داغی زغری داغی توری داغی کته داغی دا اوخانو دا پړو پورې چې څومره دي د نیم لښکر ذمہ داري زما شوه. تاسو خپل اندازه ولګوئ چې په دې به څونه پیسې لګېدې. لکونه روپۍ درهم ته جوړېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ورته ونه چې عثمانه دا دونه پیسې دې کم ځای دي او دا دونه مالدار ته ولې او دا دونه پیسې دې کم ځای کې ګټلې دي. نه حضور پاک فرمایل وې د نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي د خدای په نسبت ته په هغې عمل ضرر نه رسېږي. د هر عمل بل الله د خوښې وي بس. نو دې مالدارو ده کې دا صدقه وکړه او حضور پاک په خوشحاله شو خفګان اظهار یې ونه کړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د هغې په وخت کې جومات د مسجد نبوي کچاو د خټو بره پې څانګې د کجورو پرتې وې او د کجورو ستنې وې. حضرت عثمان رضی الله عنه جومات مکمل ونړو. بعضې صحابه پې خفه و هغې وې دا زړه نقشه مه ختموه او جومات ولې جوړی پوخ جومات جوړول ښه نه دي. حضرت عثمان رضی الله عنه وې داسې کار دی وی د نبی علیہ السلام په زمانه کې د خلکو کورونه کچو او کوټې هم کچوي نو که جومات کچو نو خیر دی. اوس خلکو ځان له کورونه پاخه کړل د خلکو کوټې اجرې دیوالونه پاخه شو د ګټو شو د پخو شو. نو که جومات کچی دا د جومات توهین دی او بېعزتي ده او بېادبي ده. او د بهر نه وفدونه راځي د کافرانو او د نورو خلکو نو چې زمونږ جومات ته ګوري د هغې په زړه کې د دین عظمت او لویي نه راځي. جومات ورته خشته کوم او یې د بیت المال پیسې پې نه لګوم ذاتي پیسه پې لګوم. نو د فرانس نه هغه زمانه کې او د نورو ملکونو نه منقشې ګټې راوړې نقش و نگار پې شوی و شته اعلا
او دومره اوږدې تیږې راوړې چې یو تیږه د ویښ نه تر د سره پورې د ستن کارې دی واغېسته. دا به یې راوړي سینګی او دا به په څونه پیسو په قیمت دا یو ستن جوړه شوي. هغه ستنې راوړلې هغه یې پکې خښې کړې، په هغې نقش و نګار و ډېر ښایسته مزېدار او پیوند پکې نو یو سر به یې وله په ځمکه کېښود، بل به یې چت ته ورسېده او د پاسه یې د ساګوان لرګې وله راوړه، د برمانه د ساګوان لرګې، د نختر نه هم د ساګوان لرګې قیمتي دي. اوس هم د مدینې منورې په دروازو کې چې کوم لرګې لګېدلې دي هغه د ساګوان دی، هغه بیا کې ورته ساج وایي، ساج. او هندوان دا خپل مړي سوځئ، نو چې کم پکې قیمتي مړي لکه اندرا ګاندي هغې د ساګوان لرګې راغوښتې و په هغې یې سوځولې وه. دا ډېر قیمتي لرګې دی، د دیار لسچند د شلچند یې قیمت زیات دی، د ساګوان لرګې یې راوړه او په هغې نه یې وله چت جوړ کړه، برګې او د برګو د پاسه تختې او ورونو دروازې. چا به خبرې کولې حضرت عثمان وی کور مې پوخ دی او د صحابو کورونه هم پاخه دي، نو د خدای کور دی ولې کچی او زه پې د چندې د بیت المال پیسه نه لګوم، ذاتي پې لګوم، ولې خلک خفه کېږي. جومات یې جوړ کړ، دا اوس مالدار و ځکه یې جوړ کړه که نه، چې غریب و دی نه شي جوړولی. لیکن چې کله حضرت عثمان نه محاصره وشوه، باغیان راغلل او د کور نه ګیر چاپېره تو شو، اوبې پې بندې کړې، جومات ته یې مانځله بند کړ. حضرت عثمان رضی الله عنه په دیوال ورښکاره شو، وی خلکه یو تپوس ته نه کوم، وی تاسو ته پته ده چې نبی علیه السلام مدینې ته راغی نو خوږې اوبه نه وې، نو ما کوي واغېشت بیر رومه او په ذاتي پیسو مې واغېسته. ویه نو ظالمانو نن د هغه خپلې کوي اوبه م را باندې بندې کړي دي، ترخې وبس کم. او تاسو ته پته ده چې د حضور پاک جومات را کوټې نو وی فرمایل چې څوک به چې جومات ته ځمکه والي، نو ما په ذاتي پیسو جومات ته ځمکه واغېسته او بیا په ذاتي پیسو مې پېبادي وکړه. نو ظالمانو ما د هغه جومات نه منې کوئ چې مونځ پکې کوم، هغې نه مې منې کوئ. زمارونو دا معروف. نو مطلق مال او مالداری دا څه خطر او څه جرم نه دی. حضرت طلحه دا عشره و مبشرونه دی، دا لس کسه صحابه او حضور پاک په یو مجلس کې د دې نومونه اخیستي چې دا به جنت ته ځي. څونه مال یو حیران بشه، سره زر او د سپینو زر روپۍ به وي ورسره. نو دا سپین زر کله بعضې وخت کې روپۍ چې دې جوړېږي نو هغې کې خامخا ګډون کوي، دومره روپۍ وي چې د سپینو زر هغه روپۍ به کله زنګ شوې، نو چې زنګ بیا شوې نو صفۍ به یې پکار وه. نو صفۍ خو په مزدوران دونه وي چې په مزدورانو به صفۍ نه کېده، نو بار به یې بوجۍ ډکې کړې، نو بار به یې په میدان کې نور ته وغورځولې، نو اوښان به یې د پاسه ګرځولو چې د اوښانو خپو سره دا روپۍ صفا چې دا به یې د پاسه ګرځول. نو چې په میدان روپۍ درهم او د سرو زرو دینار دونه ډېر دي چې په میدان یې غورځئ او هغې باندې اوښان ګرځئ، اندازه ولګوئ دا به څونه صحابي دی د پیغمبر علیه السلام. حضرت عبدالله حضرت زبیر ابن العوام د حضور پاک د ترور زوی دی، او د پیغمبر علیه السلام بی بی عائشه او د بی بی اسما د خویندې م وې. څونه مال یو چې کله مړ کېده 2 لکه روپۍ په قرض و په بخاري شریف کې راځي. 2 لکه قرضدار و قرض یې دسو خلکو به د سره امانتونه یې ښودل، ده به ویل که ما سره امانت اږدی خو ګورې زه به یې لګوم، دا به په ما قرض وي، ابه خرچ کولې د خدای په لار کې، ابه لګولې. چې کله مړ کېده نو زوی یې راوغوښته، وی بچې وی زه ډېر زیات غمجن یم، یو جهاد درته وي زما دا یقین دی چې دې جهاد کې به شهید کېږم، خو ما سره د خپلو قرضونو غم دی، زما قرضونه به خلاصې. او وی که قرض زما خلاص نه شو، مال مې کم و قرض زیاتو، نو زما د مولانا سوال وکړه، مولانا مې وغواړه در به یې کړي. وی ما ته تپوس وکړه بابا مولا دې څوک دی؟ وی رب العالمین. اواز به وکړي چې ای د زبیر مولا د هغه قرض پاتې دی، د دې انتظام وله وکړه. نو چې کله مړ شو نو هغه کورونه 14 کوره په مدینه شریفه کې او څه بلا ځمکې وه، هغه یې خرڅولو باندې شروع کړه. 2 لکه روپۍ قرض یې ورکړه،
وصیتونه کړیو هغه وصیتونه هم ورکړل او میراث کې هم ورکړه او ټول مال یې سونو چې خرڅ یې کړل 2 لکه کم 6 کروڑه درهم دې مال پاتې شو 2 لکه کم 6 کروڑه درهمه چې نن سبا درهم قیمت ته وګورئ نو نن سبا تی اربونه روپۍ جوړېږي اربونه روپۍ تی جوړېږي مالدارو نو مال جمع کول او مال ساتل دا مې دې پورې وي دا منه نه دي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابو کی پورا مالدارو دې چې کله مړ شو څلورې بیبیانې دي نو یوې بیبي وی دا سیو کې چې مال خپله پوره حصه مه راکوې مال نه اسونو کې غواړم نه پوخانو کې نه ګړو چیلو کې او نه په ځمکه کې نغد مال کې هم پوره حصه مه راکوې لږ غوندې راکې په نغد مال کې نو چې څلور ښځې وي نو د څلورو واړه ښځو په شریکه 8 حصه کېږي چې د سړي اولاد دي د یوې پکې 22 حصه کېږي د دې 22 حصه کېده ډېر لږ شو نو دوی په ځمکه کې حصه وانغښته اسونو کې اوښانو کې ګړو چیلو کې جایداد کې وانغښته کورونو کې او په نغد مال کې پوره وانغښته لږه یې وانغښته لږه څونه وه هغه 80,000 دینارو اشرفی ورته وي د سرو زرو سکه ده دا مالدار صحابه نو د مارونو دا د حضور پاک په زمانه کې دی مالدارو حضور پاک منع نه ده کړې چې تاسو ولې مالداران یې ولې مال ګټه تجارت حلال دی بالکل کولی شي زمینداری حلاله ده بالکل کوا نوکری حلاله ده بالکل کوا خو خدای پاتې نشي عبادت پاتې نشي رسول الله درنه ير نشي او ذکر پاتې نشي قرآن شریف کې الله فرمایي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله دا سه سړی چې نه غافل کې دی لره تجارت او بیع د الله د ذکر نه دا نه وایي چې تجارت مکو او بیع مکو بعض خلک زمون نه پوي هغه حدیث د دنیا اور چې دنیا خنه ده نو چې بچو کور جوړي نو دا ولې جوړي که څوک اسخلی دا ولې اخلي که څوک حج لذي الکه دا پیسې د کم شوا دا ولې دا ګټي کوي دا تجارت ولې کوي دا مزدوری ولې کوي او دا زمینداری ولې کوي دا دکانداری ولې کوي د دنیا خو نبی علیہ السلام بده ویلې ده نو ورونو په دې ځان پوه کې د هغې دنیا بده ویلې ده چې هغه تا د الله د ذکر نه غافل کوي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله هغه سړي چې تجارت او اغشتل او خرصول دوی د الله د ذکر نه غافل نکي تجارت تم کوي غشتل خرصول دم کوي خدا الله دې ورسره دی چې د الله نه غافل نشي دا ښه دنیا ده بده نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حنین فتح نو په دې جنگ کې ورسره د مکی مکرمه خلقم شاملو مال سونه ډیر زیاتو غنیمت نو حضور پاک به یو کس له سلسلو خان ورکول دې زمانه کې داسې ویل چې سل موټر چاله ورکی ډیر زیات مال وکړ یو لسلو خان اتیو خان 500 خان د مدینه شریفه خلق له مال کم ورکړ نو بعد نوجوانانو اغیوی وی پیغمبر علیہ السلام ګورا د خپل کلی د مکی خلکو لړیر مال ورکو مونږ له مال را نه نبی علیہ السلام مبارک ته خبر را ورسېده نو دا انصار ټول را جمع ټول په یو لوی تمبو کې وی صرف انصار را جمع شیبل بسوک نه نو حضور پاک ته تاسو کوی تاسو د خبرې کړې نو مشرانو وی سیب وی مونږ مشرانو دا خبر نه دی کړو نوجوانانو کړی وی سب ویلی دي وی دوی وی ګور دروغ باغی نه وی دوی وی چې پیغمبر علیہ السلام د مکی خپل د کلی خلکو لا مالونه ورکل او موږ د مدینه خلک یو موږ لرا نکړل حضور پاک وی بشک ورمکل مالونه ولې مې ورکل ځکه مکه اوس موږ قریب پتا کړه دا غي د مړیم شوی دي او موږ به تیوزو مدینه ته نو اصل دی بیا بغاوتو کی بیا کافر نشي او چې په مکه کې کوم مسلمانان دی هغه مړ نه کی مال ورکوم کې دړه مینه پیدا شي اسلام سره چې ګوره اسلام پورې خشي دا دی ګوره مالم پکې ملاويږي نو دی و بغاوت او سرکشي بهونه کی وی اے د مدینه خلکو عجیب لفظ ویل
اے د مدینه خلکو وی سم خیال دی چې خلک ځان سره اوخان بوزي او درهم او دینار یوسی او تاسو ځان سره مدینه ته رسول الله بوزه. نو رسول الله خدي کمال او دولت خدي هغه وی رزینا باس مون خوشاله یو نه مخ پکار دی نم درهم او دینار پکار دی خلک دی بوزي ساروي مون بدن سره د دواړو جهان او سردار مدینه منوره ته بوزو. نو ګوره یوازې مال ورکول او مال ګټل دا ګناه نه او جرم نه دی. دا مې په دې پویولې صحابه لګیا بو ستن باندې بیزان لا جامې جوړولې ټیلر باو جامې به بل جوړولې خو چې بانګ به وي نو بیا به ستن په هغه جامه کې دنه پرې ښوده او مانځله به منډه کړې. داسې به نه کوله چې ورېږه دا دوه درې ټکه دي چې دا سر ته ورسو نو بیا ومانځله ځم. دا دنیا ښه ده. هلته به لګیاو او برقه باندې به اوبه رېستلې باغ به اوبه کاو چې بانګ به ووې نو نیمه برقه به رېستې وه دا به نه کوله چې ولګه یاره یو دوه کشې دي دا خو به راوباسم بیا واپس پرې ښوده کوي ته او جومات ته به یې منډه کړې. دا د دنیا ګټه ښه ده دا بده نه ده. هلته به لګیاو کټوی به یې پخوله خو چې بانګ به ووې بس اور به یې ترې راوویسته او جومات ته به یې منډه کړې. دا دنیا ښه ده. لګیاو سه تجارت دکانداری هر څه کوه الله بنه یې رسول بنه یې ذکر بنه یې دکان کې کېنه فالتو وخت کې چې گاک نشته الله یاد ولا اله الا الله زمکه او بخورم کو الله یاد وکنه او چې کله بانګي وي نو په پرې چل خو درځي مل مدرا شي خبري وسره کې او بو پسې ورق تشاته دي نو سبکه مونږ چې دي نه خرابيږي او بخور نه خرابيږي تاسو له چل درځي لاشه نږدې جمعه ته او خپل منځو کده جمع سنت نوافل وکا او دا غي نه پس نه غراشه او خپل کار کاوه. یو سړی او غلام اغشتدا ګورې د الله په بدل کېږي. یو سړی او غلام واغشته دا یو سړی سودا غشتې وه او بلا سودا و خان بابا هلکه څوک شته چې دا سودا را سره کور ته یوسي یو غلام هغه وي او زه به در سره یوسم په دومره پیسې هغه سودا یې په سر کړه او روان دي کې د ماښام بانګ ووې چې بانګي وی خان بابا وی زه خو مونځ کوم وی نه ما سره سودا کور ته ورسوه نو بیا مونځ کوه وی دغه دې کې مې ښوده که راته صبر کې خو مونځ به وکړم راوشم در سره به یوسم خپله مزدوري به راکې او که نه صبر نه کې د دې اوس دونه راوړو پیسې د نه غواړم په خپل وړه سلام علیکم دا مې د خیراتي راوړو مونځ نه پرېږدم مونځ ولې ستا دپاره پرېږدم الله دې مونږ داسې جوړ کړي مونږ وایو نه یاره په مکه مکرمه کې د ما د قسمي دا حالت دی زه په خپله په ما یو ځل نه څو ځله داسې پېښ شوي دي دکان ته ورختلې بانګ اعلانه دی ویلې او دکان ته ختلې سودا دپاره او د بانګ وخت دی دکاندار څه وایي وي ځئ جي بانځه نه پس راځئ هلکه دا خو لا بانګ نه دی ویلې نه وي مونځ وکړو یا وروستو خبرې کوو ستا خبرو ته هم غوږ نه ږدي که ته یې سهارېږې غصه درته کوي دکان نه دی وباسي پرده راویزان د ګیلان دی کی دا هغوی دا یقین دی په الله چې که دا ګاک لاړ نو چې الله خوشحاله کم نو ګاکان ډېر داسې ده که نه او که دې ګاک نه ګټه وکړم او الله خفه کم نو که پیسه وګټم برکت او خیر به پکې نه داسې یو ځل نه ډېر کرته شوي یو دکاندار له لاړم سودا مې ورسره شروع کړه سودا کې مو سره جوړه کوله په مدینه منوره کې چې جوړه مې کوله دی کې الله اکبر نه لیکلی نو بس ما پکې یو ټکی یو رکوټ ټکی او پیسې مې ورکولې ما ته وی دا کې د مونځو که بیا به راځو ما وی بانک خو شروع شو رسېږو منزل وی ته کېره دا سامان یې در واغېشه ډله کې کېښودو ما ته وی زه یې رسوا کړم وی شرمولم بخپل یو منټ کې خبره خلاصېده یو منټ کې دا هم کېدی شي چې بیا دغه دکان ته راغلی هم نه وي بل دکان نه مې سودا کړو یو منټ کې خو لا الله اکبر هم سړی نشي ویلی لیکن دونه خپه شو سامان یې نیغ راخ کاغه دراز کې وغورځو او روان شو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله هغه سړي چې تجارت او ګټه او اغشتل او خرڅول د خدای د ذکر نه غفلت نه پیدا کوي نو هغه پنډي سوی او ای بابا زه دغه د مانځه له لاړم د صبر کولی شي اوس مونځو کوم را بشم
سره به یو سم پیسې برا کې مزدوري او که صبر نه ګوري په خپل وړه هغه خرید حیران شو چې زوس وسوکم نیمه لار کې هم ته بل پندی نه ملاويږي د لال منزله چې منزله لار درې رکعاته منځ کور پسې 2 رکعاته سنت وکړه اوس قبل سړی وی کنه ای به جوړه ګوردمه سره بل مزدوري چته یو نسی نیمه لار مزل مې کړی هغه مې مو بوړي 2 رکعاته نفل شروع کړ خپې اطمینان ورپسې 2 بیان شروع کړل ورپسې 2 بیا شپږ رکعاته سنتو پسې نفل هم وکړل او وابین او دغه چې بار راووته او خان بابا خوټ کیږي چې لکه خلکو خو منځو لغه خلک خو د جمعات نه ووتل او دا ظالمو سره پوری په منځ ور نږدې کیږي ګوري